السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو مسافرونو دلشاد خاکسار یو ځلې بیا تاسو ته د اورمړ نیوز افیشل د طرف نه مخاطب دی په اورمړ روډ باندې ولاړ یو د اورمړو اډې ته چې کوم روډ تللی دی او د اورمړو د کوز اورمړو نه بیا پېښور ته کوم روډ تللی دی نو مخامخ دغه یونس پلازه ده د یونس پلازې سره خوا کې یو بابا دی او د هغه بابا له زه په خپله ذکر راغمه چې یو د اورېدو خبرې وي او یو پریکټیکل تجربه وي چې هغه په یو انسان باندې وکړی شي د ما کور والا چې کومه وه نو د هغې ګلې وي په درېو څلورو ډاکټرانو باندې چې کوم دی ما هغه وګرځوله او د هغې په دې مرۍ کې د ګلو د لاسه دومره سوریانو ډاکټرانو وي چې دا د اپریشن کار دی بغیر د اپریشن نه نه کېږي بل ډاکټر ته چې مې وښوله یا هسپتال والا هغوی وي چې دا به 20 ورځې کم از کم داخلې او د دې دا ګلې ګزک شوي دي او دا به چې کوم دی نو بیا د هغې نه پسته دا ګزکې کیني نو دا به بیا اپریشن کوي خو چونکې دلته کې مونږ ته یو بابا چا په ګوته کو چې تاسو دی له ورشئ او دی له دا مریض تاسو ورسوئ نو امید د ربه دی چې هغې دم کي نو دا به ټیک شي نو بابا له ورځو د دې غرض باندې مونږ دغه پروګرام دلته کې د بابا سره نن کوو د دوی نه تپوس کوو چې نور مرضونه هم داسې دي چې دوی له مریضان راغلي دي او هغه هم الله تعالی ښه کړي دي یعنې داسې مریضان چې د هغوی د زخمونو نه به نهونه تلل او هغه هم الله تعالی ټیک کړي دي بابا سره مونږ یو څو خبرې کوو د هغې نه مخکې وایي دا مې د ځان سره زیاتې کړی دی او چې مې اشنا ته سویلې کړی دی او چې شاعران مې اوس پخې صفوي نو ما د حمزه نه لاسنیوی کړی دی او بدخوا هم پورته ورته نشي کتې چا چې د ښو خلکو ناستې کړی دی مونږ سره اوسئ بابا سره یو څو خبرې کوو او بابا سره مونږ یو څو خبرې کوو بابا جي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو بابا دا راته ووایه دا تاسو چې دا کوم ځای کې پراته وئ د دې ځای نوم څه دی دې ته څه نوم اخلي دې ته ګډرابات ستاسو نوم څه دی ملک مشهوري ما میر احمد خان نامه مې ده اوسیدونکي د منځ اورمړو یې او جی منځ کلي یو دا راته ووایه بابا دلته کې تاسو له کم مریضان راځي دې له چې چا کې رسوړی وي په خېټې کې د اوبو رسوړی وي د اوچه رسوړی وي خدای دې موار ده دې موار ما د خون موسی صاحب اجازي دي رسره د شیخ جلال بخاري صاحب او د میر صاحب او د میر امان باچا دا ټولې پخې اجازي دي ما سره ورته کې د ما استادان دي خون موسی صاحب بټیکور بابا شیخ جلال بخاري صاحب میر امان باچا دا ټول د ما استادان دي ما سره د رسولو اجازه شته مار چې خوړلی وي مار د لاسه به کت یې نه مړېږي خدای به نه مړوي هاتې چې پوره راله هغه بېل شی ده نور چې ده مار د لاسه به نه مړېږي په نیمې ګنټې کې به خدای په پزه تر خپل کور ته به واپس شي په خپلو خپو بوسي په ګاډي کې به راوستی په خپلو خپو بوسي ما د تپوس وکړی چې په دې علاقې باندې په هسپتال کې مې د وکړي تپوس چې غټو ډاکټرانو غوښتی ما په هماغه ساعت ورته دی ورته ګلوګوسونه دغه چړاو کړي هغه ته بار لړه کړمه د ورته یم به دا د کور ته جین کومه کلي ته جین کومه خو چې نیمه ګنټه تېرېږي په هماغه تا تېره جین کړمه په ګاډي کې خدای پاک ټیک ټاک کړي ښه بابا جي لکه څنګه چې مونږ راغو او د دلته نه هغه د دغه خبره هغه ډکه جولی لاړو ټیک شوه مونږ خو چې کوم دی نو چا راته د هسپتالونو د ډاکټرانو د یو ځای او د بل ځای خبرې کولې د دې ګلو بارې کې او هغه چې کوم دی د باباجي کور والا چې کومه ده هغې د ما ښځې ته ووایي چې تاسو به دا نه وایي چې کینې یاره دې نه وینه لانړه او دې نه دغه ونه شو دا به چې کوم دی دا د دوایي سره او د دم سره د الله باچا په بدل سره دا ستا کلمو ته ګوزیږي دا به په کلمو باندې دا وځي او حقیقت یقیني خبره هم دقسې وه باباجي دا راته ووایه چې کم ځای نه تاسو له دلته خلک راځي د سربند نه ډېر رسي د دغه نه رسي بډابېرې نه رسي د دا مردان نه راغلي ډېر کسان هغه خدای ټیک ټاک کړل دا ته ډېر علاقو نه رسي چې څوک خبرېږي هغه ماته خدای پاک ماله راولي او خدای پاک شپاو کې د لیونو سپو اجادې ما سره شته د مارانو شته هر رنګې چې وي خدای په فضل سره د الله په حکم سره خدای کارونه ټول کوي خو خوله د ما ده اجازې د هغوی دي او خدای پاک هغه کار خدای پاک کوي بلکل د الله په امر سره کېږي
کتونکو چې زمونږ کم دي نو هغوی دپاره څه میسج ورکول غواړئ تاسو چې یاره لکه یو د خېټې د اوبو رسوړی ده د هغې علاج هم تاسو کوئ داسې لکه مثال کې طور پر داسې سپوڼی شو یا نور داسې او خدای په فضل سره سپوڼی شو داسې په چا دانه شوه او چې دې دم کومه بس خبر چې الله په امر سره د هغوی د استادانو په دوا په برکت سره هغه خدای ټیک ټاک او الله ډېر غیرتي بادشاه ده او دغه ټول کارونه دا الله کوي خو خوله د ما دا اجازې د هغوی دي او نور کارونه ټول د الله په امر سره کېږي. داسې څوک لکه د هغوی په دې خېټه کې داسې کومې زنانه راغلي دي چې د هغوی په خېټه کې د اوبو رسوړی وه او هغوی تاسو له راغلي دي او الله تعالی هغوی صحت یاب کړي دي او بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه د ما د کافرو شي چې دې پېڼې سل شپږ شله کسانې ښځې خدای د دې رسوړو نه ښې کړي د هسپتالونو نه بچ شي او الله په امر سره که د اوبو وي که وچه وي دا خبره چې ما له څومره کپړېګانې هغوی غریبانو د خوشحالۍ نه راوړې سپرېګانې یې راله راوړې د وطن بچی داسې کوي نه بابا مونږ په ټي وي معنا وکړه او مونږ خدای ټیک ټاک کوو همداسې وی ډاکټره ته یې چې داسې اپریشن شوی ده چې داسې اپریشن مونږ ډاکټران نه شو کولی او د الله په امر سره کېږي. او کتونکو زمونږ بابا له راتلل او دوی سره دا پروګرام کول چې کوم دی دا په دقه غرض باندې وو چې داسې خلک شته سره زمونږ چې د هغوی د هسپتالونو او د دې ډاکټرانو چې کوم دی نو وس نشته همدقسې خلک الله تعالی دغه مریضانو ته وسیله کړي لکه یو هغه وي ما د پروګرام په شروع کې مو وی چې د اورېدو خبره وي او بل هغه وي چې یو پریکټیکل تجربه کول وي او کار کول وي کوم کتونکي او مینوال چې زمونږ دي نو د دې غرض باندې مونږ د بابا لره ورسېدو چې د کیمرې په سترګه باندې د دوی د نوم نشان چې کوم دی او دلته کې دا لوکیشن چې کوم دی دغه تاسو ته مونږ د کیمرې په سترګه باندې وښیو او د چا د دانو مسله وي د چا د سپوڼي مسله وي د چا د خارخ مسله وي د چا الرجي وي د چا په دې خېټه کې د اوبو رسوړی چې کومې دي ډېرې زنانه زمونږ میندې خویندې الله تعالی د دې بابا په وسیله وساتت سره هغوی هم ښې کړي دي نو که چاته دا قسمه شکایت وي نو اورمل روډ باندې د مرزا کلي د سټاپ نه رمخکې او د یونس پلازې نه وروستو په دې منظومان کې دلته یو جومات دی دغې سره دا بابا پروت دی تاسو دلته کې راتلی شئ خو د عقیدو خاوندان هغه خلک د دلته کې راځي چې د هغوی عقیده په دې سیز باندې وي کتونکو مونږ سره د دې بابا بچنګی ولاړ دی نو که څوک بیا دوی سره په موبایل باندې کانټیکټ کول غواړي نو دوی تاسو ته خپل نمبر وایي تاسو نمبر دی 0311 5944 646 دکه د دې کانټیکټ نمبر دی نو دې بچنګي سره تاسو رابطه کوئ نو بابا به درته پزې کوي په ډېره مینه خپل هوست دلشاد خاکسار له سره د خپل ټیم اجازت ورکوي په لوی الله مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.